یو انسان په یوه لاره تېرېدو نو چې ویې کتل یو قبر دی، هغه قبر کې یو سوری شوی دی، هغه سوری کې د نظر واچولو، چې نظر یې واچولو زما محترمو اوس یو مړی پروت دی او د مږې په شکل کې چې کوم دی یو ځناور په دې مړي لګیا دی او د خپې له معمولي شان داسې ټک ورکي او هغه مړی داسې رمباړې وي، داسې راغونډ شي، داسې راغونډ شي. وی ما چې کوم دی یو چوکه وکتله چې یاره دا خو ډېر تکلیف ورکوي لګیا دی، وړوکی شان شی دی، راشه اخوا به یې کم دی. وی ما چې کوم دی هغه ځناور تېنه لرې کولو دفع کولو مې، وی هغه همغه هغې پسې اخته و، ډېر کوششونه مې کول حتی چې هغه ځناور هغه مړی پرېښوستو او ما پسې چې کوم دی راووتو. چې راووتو وی ما مخکې منډې وهلې، راپسې وروسته را منډې وهي، زه مخکې ما راپسې وروسته دی، خلاصېدل تېنه نه و. یو تالاب و، هغه تالاب ته مې ورودنګل، چې کله مې تالاب ته ورودنګل وی هغه ځناور راغی د مږې عمره او د تالاب کې صرف مکوخه کېښوستله، او چې کله وی مکوخه کېښوستله د نوم نه لاندې بدن زما ټول چې کوم دی اوبه شو وسوځېد. ویریږئ د الله نه، نن په دې ګناهونو کې مبتلا یې، اډو له یره دله نه راځي، اډو له دا خبره چې الله دا قبر څه دپاره پیدا کړی دی. محمد رسول الله فرمایي دا قبر د جهنم د کندو نه یا یوه کنده ده، یا د جنت د باغیچو نه یوه باغیچه ده. قسم بالله یو ورځ به زما استاد د دې کور نه کټ اوچتېږي، پلار به جاړي، مور به جاړي، خویندې به جاړي، څوک هم د مرګ نه بچ کولی نه شي. زما مسلمانانو دا جنازه به روانه وي، څوک به خوشحاله، څوک به خفه، څوک به زما عزتمندو، څوک به څه وایي، څوک به څه وایي، څوک به وایي ښه د اخلاص شو، څوک به وایي چې یاره ډېر بد شو چې وفات شو. زما او ستا جنازه به روانه وي، قسم بالله دا ورځ را روانه ده په موتا باندې. په کم سوچ کې اخته یي، دا په کومه دنیا کې اوسېږي. ته څه وایې ته به همیشه په دې دنیا کې ستا دا طاقت به همیشه وي، ستا دا حسن به همیشه وي، ته به همیشه مالدارئ، ته به همیشه په دې کور کې اوسېږي. رب کریم فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. که هر ځای کې غټو غټو بلډینګونو کې مرګ به دله راځي او هغه مرګ به تا سره ملاقات کوي او یو ورځ به د دې ادیرې طرف ته چې کوم دی دا خلک به تا راو. دا زنانه، دا ماشومان، نوجوانان، موږ ټول مرګ له پیدایي، څه له پیدایي؟ مرګ له پیدایي. اصل دنیا نه ده. ولې د آخرت څه دپاره جوړ دی؟ دا جنتونه، دا جهنم، دا نعمتونه، حورې غلمان، دا الله څه دپاره جوړ کړي؟ موږ په دنیا کې به همیشه نه یو، هغه الله راضي کوي. همدا نن توبه وباسه، 5 منټه پس پته نه لګي څه کېدو والا دی. یو نوجوان په ډېر خپل حسن باندې ورته ناز و، شیشه کې به وکته، زما عزتمندو باډي، د هغې باډۍ ته به خلک پسخېده، د بیماری څه پته لګي، بیماری پې ابجکشن وکړو، اټیک وکړو، حمله وکړه او زما عزتمندو یو سلګۍ وهلې نه وه، نوجوان بدن نه روح پرواز شو او را پرېوتو. انا لله. په قبر یې ورته لیکلي و لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی، ما خندلې قدرې نه و خزان راغی. خفیه کې امرو زما عزتمندو خلک راخستی دي. اسرائیل علیه السلام ښکاري نه، خو بعضې بدبخته په سټیج باندې ګډېږي او قسم بالله اسرائیل علیه السلام لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یو سکینډ به زما عزتمندو والله که درته کتلی شي، والله که ستا حسن او ځوانۍ او ستا مالدارۍ ته وکتلی شي. زما مسلمانانو توبه وباسئ، توبه وباسئ. کم پوری با منگ دا جڑا فریاد فکر نبی جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے. فکر نبی جس کے سینے میں نہیں، وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں. دا تبلیغ والا، دا علماء زمانگ استاسو خیرخواهان دی، دی لزان ورکی، دا دی خبری امانی، پا دی خبر بانی عملو کی. ستا زندگی با اللہ خستکی، دا بچو جون با دی اللہ خستکی، دا بیبیانو جون با دی اللہ خستکی. زما عزتمندو چکل پکور کی دین راغو، پاغا کور کی بخوشحالی وی، چین بوی، سکون بوی، برکتون بوی. اللہ با دخبلو خزانون چی کم دے ستاسو چې کم دی مشکلات به حل کوي، پریشانی به ختمي. نو انشاءالله زم نیت کوم د دې مرګ د پاره چې زما عزتمندو د په دې زندګۍ کې خپل الله سره صلح وکړم. ٹھیک ده که نه؟ انشاءالله په دې زندګۍ کې سانس ہے، چانس ہے. قسم دې تاسو سره چې کم دی چانس شته،
چانس ته دی یو ځل تا وویلې په دې زندګۍ کې په دې ژوند کې یو ځل دې ویلې سبحان الله سبحان الله نو د دې ژوند دومره لوی قیمت دی او دا زندگی دومره لوی نعمت او غنیمت دی چې یو سبحان الله باندې د ومې ځمکې نه وم اسمانه پورې دا ټوله خلا د نیکیانو نه ډکه شي په یو سبحان الله یو سبحان الله او یو ځل وی یا الله توبه یا الله آینده د پاره بنو یا توبه خو بس توبه موږ نه وباسو د ځان د سیټ کولو نیت هم نه دی کړی چې دا ځان سیټ کو یا دا موږ څه کوو لګیاو